دې ټولو کسانو تعلق د چمکني قوم سره دی. ټول د یو قوم اوسېدونکي خلک یو. موږ چې د کوم ادارې د طرفه راغلي یو هغه نما د چمکني ویلفیر فاونډیشن د چمکني د فلاحي اداره، یعنی دلته څومره هم د خیر ښېګړې کارونه دي، د خلکو د خوشحالۍ یا د صحت یا د غربت سره تړلي کارونه دي. دې دپاره قطر کې زموږ د قوم څه کم اوورسیز خلک دي، هغوی یوه اداره جوړه کړې ده په دې نامې باندې. د هغوی دا سوچ دی چې دغه علاقه ډېره وروسته پاتې دی، لکه څنګه دلته موږ د اوس د مشرانو خبرې واورېدې چې دغه کومه واقعه شوې دی، کومه حادثه شوې دی، دا اور څه کم لګېدلی و. که دا لږه مطلب ترتیب یافته علاقه وای، دلته روډ سیستم وای، یا دلته مطلب د ریسکیو کوم نظام دی هغه وای، نو دومره غټ نقصان به نه کېده. دا په کروڑونو په لکو نقصان شوی دی. روغې کوټې میلي او هغه کې کم حیوانات و هغه ټول پکې هغه شوي دي، ضایع شوي دي. نو دا علاقه دې نه معلومیږي چې دا ډېره زیاته پسمانده دی. دلته هېڅ قسم ته سهولت نشته. تاسې وګورئ د دې روډونو سهولت وګورئ، همداسې مطلب نور چې ژوند سره څومره تړلي کیسې دي، بیخي څه نشته. په دې سوچ باندې دغه د موږ کوم اوورسیز خلک دي، د قطر والا زموږ د قوم بچي دي، هغوی دغه اداره جوړه کړې ده. د هغې د ادارې د طرفه موږ راغلي یو، او دغه ادارې حوالې سره به زه تاسو ته دومره وایم چې دا اداره په خاص کر په 3 سیزونو باندې کار کوي. د دې مقصد 3 سیزونه دي. ټولو نه اول کیسه صحت سره تړلې دي، ټولو نه اول صحت دی. زموږ قوم کې داسې څه هسپتال نشته چې زموږ کوم مریض وي، که هغه وړوکی نه وړوکی مریض وي یا وړوکی زخمي وي، نو هغه موږ سادې یا پېښور ته بوځو. اول خو په دې باندې کار کول دي. بیا دې سره زموږ قوم کې د تعلیم فقدان ډېر کم دی، تعلیم نه کمای دی پکې. دغه ټول دغه څومره علاقه دی د ماڼۍ ته موږ راغلي یو، دلته یو پرایمري سکول نشته دی د ګورنمنټ د طرفه، پرایویټ خو پرېږدي ده. نو دا تعلیم هم زموږ د کوم اداره دی د دې دویم هغه دی مقصد دی. او درېیمه خبره د غربت دی. نو تاسو ته ټول ته پاته دی د دې علاقې اوسېدونکو چې دلته نه د دې علاقې خلکو ځوانانو څه هنر شته او نه څه مطلب دوی تعلیمونه کړي دي، نه څه داسې نور روزګار شته ورسره، نوکرۍ ورسره نشته. نو دا خلک همیشه دپاره په نورو ملکونو باندې هغه کوي، لکه دې بهر ملکونو ته ځي خپل کار روزګار دپاره. غربت لیول ډېر زیات دی. نو دغه درې مسلې دي. او دې سره څلورمه خبره دا ده چې لکه څنګه موږ تاسې نن ناست یو په دې ځای کې یو بل سره خبرې کوو، آګاهي راولو. نو سوشل موبلایزیشن مو ته عوامو کې یو قسم ته بیداري راوستل دي. لکه دغه حادثه څه کومه شوې ده، د کم کورونه څه مطلب وران شوي دي یا سوځېدلي دي، که دغه علاقې کې مطلب د موږ نن راغلي یو په کم سوچ باندې دغه خلک بیدار شوي دي. دغه خلک د خپل چارچاپېر مطلب د کم ګاونډ دی د دې تپوس کوي. نو د موږ دا مقصد دی چې دغه خلکو کې یو شعور راولو، یو بیداري راولو، هغې ته د انسانیت څه کم احساس دی هغه ورپسر کړو. یاره مطلب داسې څه کیسې راځي په کار دی چې داسې کم قدرتي افتونه رسي، هغې کې موږ د یو بل مرسته وکړو، هغه سره ودرېږو، هغه مالي سپورټ وکړو، جاني ورسره لاس پرې تېر کړو. نو په دې سوچ باندې موږ راغلي یو د دې ادارې د طرفه. او نورې خبرې به زموږ چې کوم مشران دي هغه به هم درته کوي. او تاسې نه هم دا خواست دی چې دا کومه اداره دی د دې لکه څرنګه سپورټ تاسې نه دغه اداره غواړي ولنټیر دي، لکه رضاکارانه طور باندې سره تاسې دې سره چې څه داسې کیسه وي، څه واقعه وي، موږ چې کوم ځای کې قدرتي آفات رسي هغه ځای کې موږ ویر شو. او بل دا هم درخواست مو تاسې نه کوو چې کله هم داسې واقعه کلي علاقې کې کېږي لکه کور وسېځېده یا داسې نورې څه زخمي شو او بل څه شو، نو موږ تاسې دې ته نه دي لیدل پکار چې یاره دا څوک دی یا څوک نه دی. موږ تاسې ته پکار دي چې په وخت باندې فوري طور باندې د هغه سړي امداد ته ځان ورسوو. او بیا که موږ کولی شو موږ سره مالي سپورټ وي، پیسو حساب کتاب موږ سره وي، یو کس هغه وي صاحب استطاعت وي، پکار دی د هغه مالي سپورټ وکړو، هغه هسپتال ته ورسوو. همداسې نورې چې کوم داسې حادثې رسي هغې کې پکار دی چې موږ ټول د انسانیت په سوچ باندې، د خدمت په سوچ باندې هغې سره ودرېږو. خصوص به زه دا یو غرض بیان کوم چې د چمکني ویلفیر فاونډیشن ته ضرورت ویلې پېښ شي. دا مسافر حضرات دي، دوی خپل هغه اقتصادي حالات لپاره لوړ دي. که یقیني طور باندې وي زموږ دا علاقه دومره پسمانده دی، دومره شاته دی چې دلته نه د حکومت د طرف نه څه معاینه شته، نه د ادارو د طرف نه څه شته دی. نو دا مسافر حضرات مجبور شو دغې خبرې ته چې دوی د خپل قوم او د خپلو مظلومو خلکو، د متاثره خلکو امداد وشي.
تاسې دلته نن ولیدو چې دلته د کومې واقعې دپاره دوی راغلي دي. ډېر لوی نقصان وشو په دغه ځای کې، هغه کورونه سوي دي. نو هغه دپاره دا ځوانان راغلو چې د دوی مو څه څرنګه کېږي هغه شی مالي معاینت یې وکړو. نو انشاءالله هغه به تاسې وکړو چې مالي معاینت به کېږي. خو زه د یو پیغام ټولو خلکو ته ورکوم، کوم حضرات چې داسې دي چې هغوی سره صاحب مال دي، هغوی سره څه نه څه مال شته دی، هغوی سره څه پیسې شته دي او دا خرج کول غواړي چې موږ په غریبانو باندې پیسې خرج شي. نو هغوی دپاره د موږ دا یو پیغام ورکول دي چې تاسې دغه امداد چمکني ویلفیر فاونډیشن سره وکړئ. د دې په ذریعه باندې به انشاءالله هر متاثره خلکو ته به دا لکه څنګه نن دغه ته رسېدلي دي، هر متاثر دوی ته به رسېږي. الله تعالی دوی ته مزید استقامت او ترقي ورته نیسي.